دا خو سور غرمه دی چې سر اور هم شي مونږ به د خپلې خاورې لپاره دلته خبره وشوه زه په تفصیل خبره پرې کومه خلک وایي چې خړ لکه مروت خړ پړ نه دی دلته خدای ډېرې شتمنۍ ورکړې دي زه به په دې باندې نن خبره کومه چې داسې ځمکې په ټول پښتون قام شو د چا سره نشته لکه دته چې خدای ورکړي دي دته خدای غرونه ورکړي دي اوبه یې ورکړي دي مدنیات یې ورکړي دي که غرونه دي خدای د مدنیاتو ورته ډک دي او که ځمکې یې دي خدای آبادې دي خو اوس چې پالیسۍ داسې دي چې محکوم دي او محروم دي نو ظاهره خبره ده بیا به دا د خړ پړ لفظ استعمالیږي کنی دا خړ پړ لکه مروت نه دی دا زرغون لکه مروت دی محترمو د لکه مروت د اوسني جنګ کړۍ د کوم ځای نه شروع شوې کوم نامونه استعمالېدل په کومو ورځو کې کوم نام استعمال شوی دی زه یو درته بیانوم 4 میاشتې اول د یو ګروپ نام راته پرون د بل ګروپ نوم راته سبا د بل ګروپ نام راځي څه وایه نوي نظامونه نوي نامونه 4 میاشتې وړاندې دلته حمله شوې وه چې کومو خلکو قبوله کړې وه نام یې رانه هېر شو هغه بل نام و پرون چې حمله شوې ده هغه بل نام و 2 میاشتې اول چې کېدل هغه بل نام و دلته د فوج مختلفې ادارې دي هغه نور نامونه دي نو هغه نوي نامونه راځي او کار یې یو دی دې خبره به نه جوړوي خو زه به د لکي مروت خبره بعد کې کوم یو ځل دلته د قام مشران ناست دي د قام ځوانان ناست دي زه رښتیا درته وایم علما کرامو سپین ږیري چې ناست وي ما ته دلته ځان بد ښکاري خو د لاندې د شور د وجې چې شور وي رسویې د وجې نه دی وکینو محترمو دا قام د 2 داسې مسایلو د لاسه غر کیږي تباه کیږي ژړا ته مجبور دی خپل کور پرېښودلو ته مجبور دی په عزت کې کمی راغلی دی سیالي یې نه پوره کیږي چې هغه دویړې مسلې طبي نه دي قدرتي نه دي بلکې جوړې شوي دي محترمو پښتون قام نن سبا یا د نشتې او د بېروزګارۍ د لاسه او یا د ترهاګرۍ د جنګونو د لاسه هم خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبور دی هم خپل کلي پرېږدي یا به نیشتي وي یا به ترهاګري وي په ژړا دی یا نیشتي ده او یا ترهاګري ده محترمو په عزت کې یې کمی دی یا نیشتي ده او یا ترهاګري ده محترمو سیالي نشي کولی یا د نیشتۍ د لاسه د کور نه نشي راوتلی یا د ترهاګرۍ د لاسه درانه مشران ښکلي خلک معذبه خلک په معاشره کې د ګرځېدو نه شول پاتې نو محترمو دا دواړې مسلې زه په تفصیل چې یادوم چې کوم مسایل ځنې جوړ دي 2 ورځې اول هم د بنو ډومیل په سیمه کې یو پلار خپل ماشومان وژني او هم 15 ورځې اول په وزیرستان کې ماشومان په لینډ ماینز کې الوځي یا نیشتي ده او یا ترهاګري ده چې ته خوار یې اوسلی دي محترمو قام ته یوازې مسلې ویل چې دا مسلې دي او بیا یې حل نه ورته ښودل دا قام ذهني خرابول دي نور غریب منتشر شي زه یې حل درته ښایم چې حل یې څه دی د نیشتې د ورکولو